مشره سرکاروم سم هسته کالی او والے اخلي دا وګوره څومره ښکلي دي. ستاسو نه مخکې د دې کور نوکرانو د داج سامانو کتلو. هغې درې واړو بهر د کالو نمایش شروع کړی دی. دا له د کمې شرافت شو چې مور دې خبر هم نه ده او د هغې د زوی دا داسې نمایش دپاره په چوکونو کې پروت دی. زما نه وړاندې زما د انګور کالي زما د کور نوکرانو کتل. هیڅ هم نه دي لیدلي، زموږ نه علاوه چا هم نه دي لیدلي. ما دپاره تاسو درې واړه نوکرې یې بلکې د هغې نه هم بدتري یې. د واده خوشحالی بنده سور سپین کی یار ته لکه د مظلومانو ولې ولاړې. دا ظلم دی بابا. هیڅ ظلم نه دی، دا الله او د تقدیر لیکلی دي. کله چې دوی عظیم هستیانو ودونه کړي دي نو زه او ته څه څیزونه یو. لاس پرېږده زما، که پرېنږدم نو څه به وکړي؟ نو زه به دا نه په زوره خلاص کړم. لاس خو دې خلاص کو خو ځان به څنګه خلاصې؟ صرف یو کال پاتې شو، د هغې نه پس به زه یم، ته او زموږ ماشوم. ښه تیارېږمه. دا خو راته وایي چې هغه راځي ولې؟ هغه د خپل زوی پیر شهاب رشتې و نیټې له راځي. معافي خو به ته وغوښته، نور څه وکړم؟ که تاسو وایئ نو خپل سر پرېږدم او د دې خپو کې کېږدمه. ستاسو طبیعت خو ټیک دی که نه؟ پلار دې ورته ها وکړل. ټیک ده چې چا ورته ښه کړي وم هغه دې واده وکړي، زه نه کومه. مایرا څه چې هم شوي دي یار بد شوي دي. د هرې خوشحالۍ په موقع همیشه همداسې کېږي. زه ورځم هغوی سره خبره کوم. تاسو به ولې ځئ؟ هغوی دلته راوغواړئ. دا د کوم انصاف شو؟ غلطي به مو هغې کوي او حضرېله به هم تاسو ورځئ. یاره زه ځم او دا یې واپس راځمه. تاسو به نه ورځئ. خاتونې جی مشر سرکار. بیبیانو ته دې ووایئ چې مشر سرکار راغوښتی یې. ښه جی. څومره په ګرانه د نن د ورځې پال راختې و. په نوي کالي جوړېدو کې به یوه میاشت ولګي او په دې خو بد نظر ولګېده. راځئ. آمنې د دې هر څه کولو تا ته څه ضرورت و؟ غلطي وشوه، بیا به نه کېږي. د سیمې همیشه هم داسې شوي دي، تر کومې به داسې کېږي. مونږه د مشر سرکار نه معافي غوښتې ده، ستاسو نه معافي غواړو. په معافۍ غوښتو څه کېږي نسیمې؟ چې د کوم کار نه تا زه منې کول غوښتم په هغې کې خو ته کامیابه شوې که نه؟ نور څه غواړې؟ خدای ګواه دی مشر سرکار، نه زمونږ مخکې داسې څه اراده وه او نه نن وه. مونږ تا څنګه منې کولی شو مشر سرکار؟ چې څنګه مو اوس منې کړم آمنه بیبي او چې څنګه به مې آینده هم منې کوې. پته نشي چې تر کومې به مانه انتقام اخلی تاسو دواړه. دا تاسو څنګه خبرې کوئ مشر سرکار؟ تاسو له دا مقام الله درکړی، مونږ ستاسو نه څنګه انتقام اخیستی شو؟ چې د کله نه زه دې حویلۍ ته راغلی یم همدغه کوئ تاسو دواړه ما سره. دا دا زړې خبرې پرېږده مشرې. زه خو همدا ویم که نفیس صاحب چې بس اوس یې ختم کې ومې بخې ختمې کې دا دښمنۍ زر تر زره د دې نه ځان خلاص کې. اوس الله مال اولاد راکړی او تاسو دواړه ته محروم یې، نو په دې کې زما او د پیر صاحب څه قصور دی؟ عزت ذلت او اولاد د الله په لاس کې. خو زمونږ ذلت خو
ستاسو لاس کې دی مشر سرکار او موږ په دې کې خوشحالي او که اوس دې زړه موړ شوي نو موږ تللی شو. امینه معافي خو به ته وغوښته نور څه وکړم که تاسو وایئ نو خپل سر پرېږدم او د دې خپو کې کېږدمه. څه وشو پتا چپ شه. اوه ګستاخي معاف. ما ته اجازت دی زه لاړه شم. زه ورځم هغه پوهیږم اصل کې نن د هغې طبیعت ټیک نه دی. ته ولې د هغې مرسته کې؟ زه د هغې ملګرتیا نه کوم تا پوهیږم زموږ په قسمت کې جوړې دا لیکلي تا ته ولې قسمت سره جنګ کې خدای خبر چې پیر صاحب به څه سوچ کوي. چې څه سوچ کوي نو کوي دی هغه. زه اوس ته چم پروا نه ساتم. موږ د هغې ښځې یو څه غلامان یې نه یو. خلا هغه وی چې اولاد درکې دا ډېر بد وکړلم نه د دې بدو سزا م راته واوروه. ته د مشر سرکار نه معافي وغواړه. دا معاف کا دعوی بیا داسې نه کوي. ما هر ځل دا معاف کړې ده او دې همیشه هماغه کړي دي. نور اوس خو یاسمین هم په خپل رنګ کې رنګ کړه. د دې کم قصور معاف کړمه زه. ته زما خبره ومنه او دې له په سر لاس کېده. اوس اجازت راکړه زه لاړه شم. څه شوي پتا په هوش کې شه داسې خو تا سره روزانه کېږي. امینې 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 امینې
څه وشو بیبي؟ مانا غلطی وشوه سرکار ما معاف کا تاسو ما معاف کړئ. دالال تل پکار دی ینه ډېرې مسلې به پیدا شي. زه به دا کالي ځان سره هلته نه وړمه. په دوی نظر لګېدلی دی. وهم شوی دی زما. راوې غواړه زه بیا نظر مات کما. فرزاني जी मशरी सरकार د کالو چې کوم ډبې راغلي وروړه. شهاب ته ووې تاسو بیا خوشحاله شوي خو به یې که نه؟ او یاره که خوشحاله نه وي نو څه به کوي؟ کم جنګ له روان دی؟ فاطمه خدای خبر د کمې نه راله د کالو ټول ډبې بار کولاو کړل او دننه لاړه پته نشته چې هغه مشر سرکار ته څه ووي او هغه په غوسه کې بهر ته راله. بیا چې څه وشو نو هغه ستا د مخې دي. زه زما اوس مشر سرکار سره خبره کوم. نه هیڅ ضرورت نشته د خبرو کولو. هسې بېڅه د خبرو زیاتولو څه فایده ده؟ زه د خبرې زیاتولو نه د خبرې د ختمولو خبره کوم. خبره د کله نه ختمه شوې ده. نن د خوشحالۍ ورځ ده. اوس ته بله نوې قصه مه شروع کوه. بیبي نن په رښتیا د خوشحالۍ ورځ ده. پیر صاحب ویلي دي چې دواړې بیبیانې دې په ډبو باندې یو ځل توکي چې د دې نظر ماتې وشي. تا دننه څه کول؟ مشري سرکار غوښتي وم. څه تا د ناوې دپاره سامان اغوسته و هم په هغې پوهېولمه. ته د دې کور انګورې څه نوکره نه چې په تا څیزونه راوړي. انګور اومه ستا د دویم واده نه پس به نوکره جوړه شم. زه هم د هغې پریکټس کوم او ته ګوره زه به ستا د ناوې څومره خدمت کوم چې ته ما نور شرمنده کړي. زه خو د خپل ځان نه شرمنده یم نو زه به نور څوک څه شرمنده کم. ولې غوښتې وي مشري سرکار؟ رښتیا ووایه. د پویولو په نوم باندې بې عزته کولو دپاره. خو زه شکر دی هغې په ما معافي ونه غوښته. ګینې زما به هم د امنه بیبي په شانتې حال وي. زه اوس خبره کوم هغې سره. زما دپاره هیچا سره هم څه خبره مه کوه. زه خوشحاله یم او ټول عمر به خوشحاله یم. بس تر دې وه زموږ ملګرتیا.
यास्मीन شهاب د بندو دروازو د ټکولو نه بهتره دا ده چې هغه دروازې له ورشه کومه چې موږ ته لپاره کولو کړې ده اسیر زادے پکم جرم کی د چای قیدی کولو د دروازه څه خبره ده وایا څه خبره ده هیڅ نه زه چې ته وې نو اوبه منم خو دا کتاب راغشتو په بانا ته ما سره د زړه خبره کې دا ستاره بچپن عادت دی او د بچپن عادتونه دومره په اسانه نه ختمېږي خو مور هر څه ختمول غواړي اوس چې د زړه خبره خولې ته راغله وایا څه خبره ده هغوی زه د یاسمین سره د ملاوېدو نه منې کړی ما زه سوچ به یې کړی وي ځکه یې منې کړی خو دا زموږ سره زیاتې دی دا ته د آس ښکاري دا هغه آس دی چې هر یو ریس یې همیشه ګټلی و خبرې چې ولې ځکه چې دله ما د عشق بازۍ اجازت نه دی ورکړی که دې چېرې د اسپې په عشق کې پروتې و نو کله هم نه وه ګټلی په آس او په ما کې فرق دی بابا هیڅ فرق نشته دم د اوږد ریس اسې ته به هم ډېرې منډې وښې کله چې هر څه وګټې نو بیا به ارام کې زما په شان مشت سرکار چې تا ته څه ویلي دي ټیکې ویلي دي خو لا اوس خو زموږ واده هم نه دی شوی نو د اوسه دومره پابندیانې ولې لغو ما ته کلم نه دی ویلی چې ریس په یو کال پس کېږي نو له دې نه مې اوس نه ولې جدا کې خو زه به احتجاج کومه د مخ روانولو ضرورت نشته زه به مشر سرکار ته ووایم چې کله پورستان نوې ناوې نه راغلې نو تا له اجازت درکړي چې یاسمین سره ملاویږي او که هغوی ونه منل نو نو بیا به موږ دواړه د هغې خبره منو لیکن زموږ د ټولو بهتري ده ګنې زموږ د دواړو ودرې به پرېکړي هغه
अस्सलाम वालेकुम। وعلیکم السلام. د بدو سترګو دې الله ساته زما شهزادګۍ. ستاسو موجودګۍ کې ماته چام نظر نشي لګېدی مشري سرکار. ما څو ځله تاته ویلي دي چې ماته مشره سرکار مه وایه ته. هیر شیرانه کا نام می. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. ژوندی اوسې بچي. تاسو سره به لږ وخت وي. جی جی وایه. بچي ته لږه بار لاړه شه. د مشر سرکار سره ضروري خبرې کوم. یاره تاسو د ماشومانو خبرې م شروع کړې. داسې څه خاص دراز خبره ده چې د کور د اصل انګور په وړاندې نشئ کولی. تاسو پریشانه کیږئ ما. زه به یاسمین له ورشم. همدلته یې ساره شه ته. که بهر لاړې نو بیا به درله ټولې یو ځای شي او نوې الزام به در باندې ولګوي. ته دومره معصومه ولې فاطمې؟ تاسو دا پرېږدئ. ما ته ووایئ څه وشو؟ یاره ما دا خبره کوله چې شهاب او یاسمین باندې اوس ناپامندي لګول ضروري وه. ها نو سیب درته چغلي وکړه که نه تاسو ته؟ چغلي نه ده کړې. هغه پریشانه ښکارېدو. ما ترې د پریشانۍ وجه تپوس وکړو. هغه ته به ووایئ چې د پریشانۍ څه داسې خاص وجه نشته. نه هغه چېرته تښتي او نه یاسمین. پرېږدئ تاسو به یې څه پوهوئ زه به یې پوه کړم. ځه ورشه او شهاب راوغواړه. جی امی. د اوړو په مخ کې لږ خو زما عزت کوه. څه به وایي دوی چې زما خپل کور کې زما دا عزت دی. په نه څه خبره زما ښځه زما بېعزتي کوي. الله ما خو د اصولو خبرو که او په دې کې ذلت د کوم ځای نه راغلی. هسې هم هغه د کور اصلي انګور ده. هغه دې د کور د دستورونو نه خبر اوسي. او خاوند بېعزته کول د دې دستور حصه ده. تاسو دا څنګه خبرې کوئ پیرزاده صاحب؟ زه خو داسې سوچ هم نشم کولی. ټوله مسله همدا ده چې داړو سوچ نشه کولی. د خپل ضد نه علاوه تا ته نور هېڅ نه ښکاري. نه خپل زوی، نه خپل خاوند او نه نور څه. پته نشه څه ویل لګیا یې. ما داسې څه ووایي چې تاسو پې دومره کارېږئ. کمال دی. ته د خپلې غلطۍ منلو په ځای ته بیا هم په اوبو کې منداڼو وښې. څه وشو؟ چېرته دی شهاب؟ ټوله حویلي مې لټ پلټ کړه. چېرته هم نشته. یاره بتولې ته به دې ویلي وو څوک ور واستوه او راویې غواړه دربار پورې به تلي یو. جی. د یاسمین د کمرې نه د خنداګانو آوازونه راتلل. زما په خیال د هغې په دربار کې به وي. ټوله کمره ستا د تبې د تاوه خوټ کېږي او ته وایې چې زه ټیک یم. خپل خیال ساته. داسې روان دي. هغه د یاسمین تبه ده او ته دلته د هغې تبه کوزولو له راغلي. ما ته منې کړې وې که نه چې دې له به نیزو نه راځي؟ نو بیا ولې د دې کور روایت ماته او د مور په مخ باندې د لعنت پنجره کاږي؟ زه هیڅ دستور نه ماتوم. زه صرف د خپل فرض پوره کولو کوشش کوم. هغه د دې د پیر صاحب په غوږ کې اذان وکړي چې مشره سرکار په ما ظلم کوي او دلته د دې په لاسنیوي کوم فرض ادا کوې ته؟ لږ خو شرم وکړه. شرم خو کومه. که بې شرمه وی نو د پیله نه به مې دویمه او د دویمې نه پس په درېیمې پسې شوی وم. شهابه ما د اوبو نه مه راوباسه او خپله ژبه دې په واک که. ما پابندي په دې نه ده لګولې چې دې سره مې دښمني ده. دا د دې کور روایت دی. د دویم واده په وخت به وړومبۍ ښځه د خپل خاوند د سمودې پورې لرې اوسي. د دویم واده نه پس چې څومره زړه غواړي بیا دې سره خپل مخ توروه.
اوس اوسه د دې ځای نه. پتا سو شو مشري سرکار تبه مې ده. دوی د خوړلې ده. 2 خوراکه مې اغستې خو تبه مې ښه نه شوه. کومه تبه چې پتا خته دا به په 2 خوراکونو کې نه کوزيږي. د شهاب دویم واده پورې د تبه سنباله ساته. ګنینو د تبي کوزولو مال نور ډېری طریقې راځي. پوه شوې ته؟ خدای دا څوک دی چې په دې وخت پونه کو. هلو کاکا جی زېما هلا ته یقینا چې بلال سره به خبرې کې کنه. بچې ته د خپل تر ته کم ځای گیا چې اواز کوم ورته نه کاکا جی تاسو سره خبرې کوم. یا بچې ته ته به غلط فهمي شوي. زه جمال ماک بلال نه. کاکا جی ټوکې پرېدی کنه. تاسو خبر یې چې ابو زما رشته پخه کړې ده. څه رشته خو چا سره؟ پیر شهاب سره. دا راته وایي چې بابي کور ده. جی زه درځم. ټیک ده. بابي دا څنګه کېدی شي چې تاسو د هر څه نه خبر یو بیا هم تاسو مایرا د مرګ ته وردی کوي؟ د هر څه ستاسو ورور وکړل دا غوی خوښه وه. زه نه یم خبر. چرته دی هغه؟ دا یې مرور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیر وخت پس رالی. لږ مصروفه ومه. خبره د مصروفیت پکار دی. وایا څنګه رالی؟ بلال د پاره د مایرې رشتې غوښتلو راغلم بایجان. جمال تا ته کېدی شي یاد نه خو ما ته ډېر ښه یاد دی چې په رمضان کې به څوک فقیر زمونږ دروازې ته زکات غوښتلو راتلو نو مور به هغه ته ووایي چې معاف که بابا زکات مونږ ورکړی دی ته لیټ شوې. تا هم ناوخته کو جمال ما رشته هغې له ورکړې ده. تاسو ته ډېر ښه معلومه ده چې بلال او مایره یو بل خوښوي. دواړه یو بل خوښوي خو ستا ښځه خو یې نه خوښوي. هغه هم دا غواړي که هغې غوښتل نو په دومره وخت کې په دومره کلونو کې څه نه څه ذکر څه اشاره خو بیا ما ته راکړې وه. ولې نه کله فردوس تا سره څه خبره کړې ده؟ جی یو ځلې ویلی خو نو کم از کم ما ته خو به دې ویلیو. ما به پیر صاحب ته ښه نه کول. اوس که زه هغه ته انکار کوم نو بېعزتي به مې کېږي چې د خپلې ژبې نه واورېدو. بایجان تاسو د پیرانو د وفادارۍ کې ډېر لرې تللی یې. ولې د دې دروغجنو د خلکو دپاره د خپلې د ګل په شان د لور قرباني ورکوې؟ زه د 500 کالو نه د هغې مرید یم او د 15 کالو نه منیجر. ما ته خو څه دروغ ښکاره نه شو. ته همیشه نه بد عقیده او ګمراه سړی. تا سره په باس کولو زه خپله عقیده نشم خرابولی. او یو خبره بله پیس کې پوره غوټه که چا بل چا کره داسې رشتې غوښتو ور نه شي ګینې بېعزته به شي. د رشتې غوښتو څه قاعده څه طریقه وي. داسې نه چې د غسلخانې نه روزي او بل کره رشته غوښتو ور شي. زه څه د بل چا کره نه د خپل ورور کره راغلم بایجان. که تاسو دا غواړئ نو زه او فردوس لکه د پردو بدن سره بلا بتر روالو او رشتې غوښتو به راشو. هیڅ ضرورت نشته.
سبا مشر سرکار را روانه ده سره د ډالو عزتدارانه طریقې سره د واده نیټه پخولو ده. زه تاسو ته څه خبره کوم. که د مشر سرکار باره کې څه خبره کوي نو بیا د خبرې کولو ضرورت نشته. نه جی، د امنې باره کې خبره کوم. اوس په هغې څه وشو؟ دوره پې راغلی. اخر جهنم منوسه ده. ته د هغې خبرو کې مه راځه. په داسې خبرو خو هغه تاسو لیونی کړه. خدای ته وګورئ چې ما نه کوي. ته ولې د امنې په خبرو کې راځې او ما سره د خپل تعلقات خرابوې؟ زما ستاسو سره څه تعلق هم شته؟ که ته نه ګړې نو نه دي، او که ګړې نو ډېر زیات دي. دا څه لټوې؟ یو د زیړ رنګ ګولۍ ده چې ویې خورم نو مازغه میله لږ یخ شي. تا ته د هغې ضرورت دی. ما ته د زیړې نه د تورې ګولۍ ضرورت دی چې په دې ځانولو مو همیشه د پاره مې د مازغه ساړه شي. خبردار که دې داسې خبره وکړه، که آینده دې داسې ووي که نه بیا به دې خپلې کمرې ته هم نه پرېږدم. پوه شوې؟ او تاسو هم بنده کوئ زما دپاره خپله دروازه. که تاسو هم بنده کوئ نو زه به چېرته ځم بیبي؟ خپل پلار له به ځې. لاړ شه خپل پلار له او تپوس ته وکړه. نه بلکې ورته ووایه چې هر څه ستا په وجه شوي دي. د ګرېوان نه یې راونیسه او داسې یې راونیسه، داسې یې مه کوه، داسې یې مه کوه چې ساه یې وځي. امینې، د همیشه نه په دې فضول خبرو ځان بې عزته کې. هیڅ فضول خبره نه کوم، د کار خبره کوم. وګوره دا رنګ یې څنګه زیات شوی دی. په دې پابندي لګولې چې د یاسمین سرې به نه میلاویږي. د همیشه دپاره پې پابندۍ نه دي لګېدلي. د واده نه وروسته به هر څه ټیک شي. ښه ورشه ماله اوبه راوړه، دارو خورمه. شهابه، ته پریشانه کېږه مه. دا پابندۍ په امینې هم لګېدلې وي او بیا په ما هم. بیا د وخت سره هر څه ټیک شو. پیر صاحب به مشر سرکار لم وخت ورکو او موږ لم. زموږ سره اډو پاتې شوی نه دی. دروغ وایي دا. ولې دروغ وایي؟ خپل اخرت خرابې. امینې بیبي، دا رښتیا دي څه؟ نسیمې بیبي، تاسو مشر پیر صاحب خپلې کمرې ته غواړي. ښه، ارام خوري. ځکه د هغه آدمخور پرداري کې هغه خپلې کمرې ته غوښتلې. دا وجه ده. اوس مې په ذهن کې خبره راله. تا سره خو خبرې کول هسې فضول دي. شهابه، ته دلته ایسار شه. زه د پیر صاحب خبره اورم نو راځم. دا واخله، دا وخوره چې سکون درته میلاو شي. د نسیمې د تلو نه معلومیږي چې اوس په هغه نه راځي. وخوره. تاسو ما ته आवाज کړو؟ ما ته خو همداسې ښکاري. ولاړه ولې کېنه. نه،
که کېناستم نو څوک به راشي او ما به پاسئ. زما عزت په دې کې دی چې زه په خپلو خپو ودرېږم. دا ته څه خبرې کوې نسیمې؟ راځه چې نن شپه دواړه یو بل سره ښایسته خبرې وکړو او د سکون حاصلولو کوشش وکړو. زما په خیال مشره سرکار ډېرې ښې خبرې کوي. تاسو کو د هغې نه سکون حاصل کوئ نو ډېره به ښه وي. څه خبره ده؟ ناراضه شان ښکارې. زم په دې ځان خبرول غواړم چې څه وجه ده. تاسو په ما نن ډېر مهربانه یې. دا داسې ترخې شان خبرې وکړې چې زه یې په سوچ کولو باندې مجبوره کړم. ما کمې ترخې خبرې کړي؟ همدا چې زما او ستاسو رشته باقي ده. دا صرف خبرې نه، حقیقت دی. حقیقت نه، ستا وهم دی. همغه رشته هماغه شان ده څنګه چې مخکې وه. ستا لاس اوس هم د ریښمو په شان نرم دی. تاسو ته اوس هم لا یاد دي؟ اوسه پورې خو د داسې ویې لکه چې پته نه لګي چې پخوا زمانه کې زموږ واده شوی دی. اوسنۍ خبره ده چې ته دلته ناوې راغلی وې، نن هم ته هغه شان وې څنګه چې مخکې وې. د پیر صاحب زما روټۍ نن همدلته روړه. مشر سرکار هغې خو نسیم بیبي سره روټۍ وخوړه. د پورا پاکستان ډاکټرانو وی چې د کلم مور نشي جوړېږي، خو د پیر جلال په یو دعا د دې غېږه ډکه شوه. خو پیر جلال دې اوس د هغه دعا په بدل کې زما ژوند خو نه بربادوي. د خپل مینیجر مالک تاسو یې، هغه پوه کې چې زموږ عزت په داو لګېدلی دی. هغې جینۍ د مشر سرکار سره هغه وکړل چې تلله پورې به چا د دې سوچ هم نه کړی. اوس ته ووایه زه څنګه ښکارم؟ د شیطان ناجایزه ښځه